چې رانغښتلې دې د خپل نظر لمبه کې وما، زه په خپل درد نه پوهېدم په توده کې وما. چې رانغښتلې دې د خپل نظر لمبه کې وما، زه په خپل درد نه پوهېدم په توده کې وما. دغه هنر دغه کمال خو ستا په سترګو کې و، دغه هنر دغه کمال خو ستا په سترګو کې و، چې مخامخ درته ولاړ په آینه کې وما. ستا د هر مکر نه په وخت به زما زړه خبرېده، ستا د هر مکر نه په وخت به زما زړه خبرېده. زه د خپل ځان سره مدام په رابطه کې وما، په ځان مې وس نه و د خپل کابو نه وتې وم، خو په ځان مې وس نه و د خپل کابو نه وتې وم، خو محفوظ په دې وم چې ستا په اجازه کې وما. هسې په کار خو وه چې ما د ځان دفاع کړې وه، هسې په کار خو وه چې ما د ځان دفاع کړې وه. زه د خپل ځان د قاتلانو په پره کې وما. څنګ کې ولاړ خلک په زړونو قابض نشي کېدی، څنګ کې ولاړ خلک په زړونو قابض نشي کېدی. د دې سړي نه زه په ډېره فاصله کې وما. په هغه زړه کې خو د مینې ارمانونه مړو، په هغه زړه کې خو د مینې ارمانونه مړو. زه ټوکېدلې لکه ګل په هدیره کې وما. یو ځای روان و خو د یو بل په غم، یو ځای روان و خو د یو بل په درد نو شریک، یو ځای روان و خو د یو بل په درد نو شریک. جانان په بله زه په بله مسله کې وما. یو ځای روان و خو د یو بل په درد نو شریک، جانان په بله زه په بله مسله کې وما. شاهده زه داسې مقام ته رسېدلی وم چې، شاهده زه داسې مقام ته رسېدلی وم چې نه راته ځان یاد و نه ستا په حافظه کې وما. ډېرو ګرانو خوږو قدرمنو السلام علیکم. غږ دا وخت تاسو اورئ د سنو اف ام ریډیو نیټورک 89.4 او 96. پروګرام دې لفظونو کې عکسونه او دغه پروګرام کوربه یم زه شاهد علي شاهد. زما له خوا مینه او مننه، درانه سلامونه، پښتانه محبتونه، نیکې هیلې او احترامات. بالکل په دغه پروګرام کې ستاسو لپاره راځم هر اتوار په ورځ په دې ټیم په دې شپه دا وخت. نن هم راغلی یم خو زه یوازې نه یم، بالکل زما سره زمونږ تکنیکي همکار بلکې زمونږ پروډوسر نور حکیم نوري صاحب، د هغې د ملګرتیا هم ډېره مننه. زما غږ زما آواز تر تاسو پورې در رسوي، ستاسو ډېرې مینې تر ما پورې راوړي. قدرمنو بالکل تاسو ته معلومه ده چې تاسو دپاره دا پروګرام مونږ راوړو، یوه ګنټه ناستې وي د تاسو سره، او زمونږ د پروګرام فارمیټ هم تاسو ته معلوم دی چې په دې پروګرام کې مونږ څه راوړو ستاسو دپاره. تاسو سره د ټلیفون په لیکه خبرې هم کوو خپلو ځینې ملګرو سره. د هغه ملګرو دپاره به د خپل ټلیفون شمېره هم ور یادوم 5254 او 091 دغه زمونږ د پېښور سیمه ییز کوډ دی. قدرمنو بالکل د فیسبوک د لارې چې کم ملګري دي نو هغې دا وخت بالکل مونږ نیغ په نیغه لیدلی شي، کتلی شي او اورېدلی شي. د هغې دپاره زمونږ درک دی بالکل زمونږ په د فیسبوک په پیج کې دی ولیکي پښتون سنو اپم نور حکیم صاحب پښتونخوا سنو پښتونخوا هلته دی ولیکي سنو پښتونخوا. بالکل زمونږ پیج به ورته راشي نیغ په نیغه چې نو هغې مونږ دا وخت اورېدلی شي، کتلی شي. او د فیسبوک د لارې ملګرتیا بالکل زمونږ د 9 بجو پورې، یعنې د خپل ټیمه پورې د تاسو سره ده. قدرمنو تاسو ته معلومه ده چې تاسو په دې پروګرام کې ناول اورئ او د ناول کم سټیج ته را رسېدلی دی، د هغې سسپینس داسې دی چې په بالکل بس اخیري ته را رسېدلی دی. د ناول چې دی نو هغه چې کوم اخرنۍ برخه ده د هغې نه یو برخه چې کومه مخکې په انګریزۍ کې ورته سیکنډ لاست وایي که نه، هغه شریکه شوې ده او اخرنۍ برخه پاتې ده. تاسو به د هغې په تمه یې چېرې نن به په هغه برخه کې څه ویلي کېږي، ناول به کم طرف ته ځي، د هما بیبي او د شاکر خبره به چېرته ځي، دا دواړه به یو ځای کېږي او په دې کې به یو کس مري او که نه یا به د دې لارې جدا کېږي د یو بل نه. د خان بابا مسله به چېرته ځي، د هغه پلار افضل خان، د هغې سره چې دی نو نورې کومې د کور مسلې دي، زرتاجه شوه یا چې کوم د لیوني خیلو سره کومې خبرې اترې روانې دي هغه چېرته ځي.
د دغه ټول هر څه تاسو په تمه یې، خو له بده مرغه په ډېرې بخښنې سره زه نن د ناول برخه نشم شریکولی. تاسو به حیران شوي یې چې ولې مونږ خو چې دی نو د ناول ته په تمه ناست یو. نو زه دا نه وایم چې یاره بلکل دا زه د سسپنس دپاره پرېږدم. کله کله داسې هم خوند کوي چې سسپنس دپاره خلک لږ پرېږدي، لږ ناغه وکړي. خو زما سره بلکل دا وخت بس مجبوري ده. هغه مجبوري دا ده چې ماته د ناول چې کومه برخه ده هغه ماته میلاو نه شوه، او د څه مجبورۍ د وجې نه پته نه لګي دا نن پاتې کېږي. را روان کې به زه انشاءالله د ناول میلمنې اخرنۍ برخه شریکوم، خو تاسو به زه داسې نه پرېږدم. په نن پروګرام کې چې ما کوم مضمون راوړی دی ستاسو لپاره، تکل، ډېر زیات خوندور تکل دی. دغه به راسره اورئ. تاسو یقین وکړئ چې د هغې نه به هم تاسو دومره خوند واخلئ، دومره زده کړه به ترې وکړئ چې هغه بلکل د اورېدو سره تعلق ساتي. او تکل دا داسې یو مضمون دی چې دا د نورو موضوعاتو نه، یعنې کم زمونږ چې ادیبان دي هغوی کم تخلیق کوي، کم نثر لیکي، هغوی مختلف مضامین لیکي. په هغې کې افسانه ده، په هغې کې ناول دی، په هغې کې ډرامه ده، په هغې کې تکل دی، او په هغې کې نورم ډېر زیات اشیا دي. خو د ټولو نه زیات خوندور پکې ماته د تکل دا چې کوم مضمون دی دا د ټولو نه زیات بدل دی، او دا په مختلفو موضوعاتو باندې لیکل کېږي، په مختلفو مضامینو باندې لیکېږي. او چې کله یو هنرمند سړی ولیکي خو هغه پکې ډېر زیات خوند ور واچوي. هسې د لیکلو ټرای خو پې ډېر خلک کوي، خو د پښتو هغه یو مشهوره خبره ده، یو پوهان او دانشوران او علمان یو خبره کوي چې په هر یو کاڼي کې یوه بهترینه مجسمه پرته ده، خو دا اوس په کاریګر باندې منحصره ده. که دغه کاڼي چېرته یو ښه کاریګر له په لاس ورغی، یو ښه سنګ تراش له په لاس ورغی، نو دی به د دې نه یوه اعلی او بهترینه مجسمه راوباسي. او که نه داسې چېرته د ما غوندې بې علمه سړي له په لاس ورغی، نو هغه به یې ټک ټوکې سکرپ پتې نه جوړ کړي. نو دغه مثال چې دی نو دغه زمونږ د ناول دا زمونږ د تکل هم دی، او بلکې د تکل نه، دا زمونږ د هر یو مضمون دی چې هغه ښه هنرمند ولیکي. لکه ډرامه چې یو ښه هنرمند ولیکي نو هغه د اخره پورې به تا ځان سره ساتي، هغه به د کله جړی او کله به د خاندی. دغه شان که مونږ هر یو مضمون ته ځو نو هغې کې دغه انصاف یو ښه لیکوال کولی شي چې چا سره هنر وي، چا سره علم وي، چا سره پوهه وي، او څوک په دې میدان کې یو نوم لري. نو ما چې د کوم ملګري تکل راوړی دی هغه بلکل په دې میدان کې یو نوم لري. د ساهو ادبي دوستانو، دا ساهو مرکې چې دی نو یو لوی نوم اوس خو نشته، او پاتې شوی دی زموږ سره په دې وخت کې نشته، مشتاق مجروح یوسفزی صاحب چې ټول پښتانه د هغه د نوم سره اشنا دي. د هغوی یو تکل مې راغستی دی د هغوی د کتاب تکل دستې نه. دغه را سره واورئ، باور لرم تاسو به ترې خوند هم واخلئ او زده کړه به ترې هم وکړئ. او د دې نه پس به بیا زه ستاسو ټلیفون کالز اخلم، تاسو به ما ته بیا وایئ خپل که را سره څه شریکوئ نو هم شریکولی شئ، او ما ته به وایئ چې یاره څنګه و. مونږ خو د ناول برخه ټیک ته هغه شان، خو بېله خبره ده، خو تاسو یو سسپینس ته چې تر دې وخته پورې یې راوستی و، تاسو ته معلومه ده چې یاره دا شوي دی او دا به کېږي، خو بېله خبره ده. خو اوس هغه نشته، نو مجبورا زه به تاسو ته چې څه وړاندې کوم نو دا به م ښه وي، بد به نه وي انشاءالله. نو دغه کم تکل چې ما راوړی دی د هغوی د کتاب نوم دی تکل دسته، او د دې تکل نوم دی باد. د نوم سره به هم تاسو حیران شوي چې عجیبه نوم یې ورله ایښی دی. مختلف موضوعاتو باندې په دې کې تکلونه، خو ما دا راواغسته، ما ته په خپله ډېر خوند واغسته، او زه چې کله د کوم څیز نه په خپله خوند واخلم نو زما زړه غواړي چې زه هغه د تاسو سره هم شریک کړم. نو د دې تکل نوم دی باد، او د دې لیکوال دی مشتاق مجروح یوسفزی. باد د ګرامر د عالمانو خبره، باد چې دی دا د بې الف او دال نه مرکب دی، او ځینې خلک ورته هوا هم وایي. د ساینس عالمان وایي چې باد د مختلفو ګیسونو یوه مجموعه ده چې د هغې له وجې ټول ساه لرونکي ژوند کوي، او که چېرته دا نه وي نو په مخ د ځمکې به هیڅ یو ساه لرونکی څیز ژوندی پاتې نشي. خو دا خبرې به پرېږدو ځکه چې دا د ساینس چکړې دي،
او پښتانه د دې چکړو نه دي، د دې نه ډډه کوي. هم دغه وجه ده چې د ترکیه په بام ولاړ دي. دلته دا د طنز په انداز کې دی دا خبره کې د ترکیه په بام نه دی ولاړ، نه دی وی چې دی د ساینس نه ډډه کوي، نو هم دغه وجه ده چې د ترکیه په بام ولاړ دي. د پښتنو د ساینس د چکړو سره د نه لګېدو اندازه تاسو د دې نه لګولی شئ چې تر ننه پورې، یعنې د 21مې صدۍ پورې ساینس او نور علوم او فنون دا پښتو ژبې ته نه دي رامنتقل شوي. کتابونه لیکلي کېږي، خو یا غزل و نظمونه وي، یا افسانې وي، ناولې وي او تکلونه وي. اوس خو پکې لا هایکو راغلی ده چې نوې زلمو ورته کار روزګار پرېښی دی، او سحر غرمه او ماښام 2 یا 3 هایکو لیکل یې په خپلو ځانونو باندې بالکل فرض کړي دي. دغه فرض ګڼي چې دغه ولیکي. زه دا وخت د ساینس او د علمي خبرو نه ډډه کوم او په باد باندې د څه لیکلو کوشش کوم. که سمې یې وخوړه او څه ترې جوړ شو نو هم ښه ده، او که یې نه خوړه نو هغه د پښتنو خبره چې که جغ نه شي نو جغونډې خو به شي که نه. اوس جغ څه شي ته وایي او جغونډې څه شي وي، دا ځان له یو مسله ده. ځکه چې د ساینس ترقۍ دا شیان زموږ نه اتروړله، او دا وخت د دې وجود ډیر کم کوس په نظر راځي. نو ځکه هم دغه وجه ده چې زما ډیر لوستونکي به دا وخت د دې نه ناخبره وي. خو که چېرته د چا د زړه زور وي او معلومول یې غواړي نو د خپلو مشرانو سره دې کیني او د هغوی نه دې پوښتنه وکړي چې یاره جغ څه شی دی او جغونډې څه شی دی. نو هغوی به ورته دا دواړه څیزونه وښایي او به یې وایي ورته چې دا څه شی دی. دا وخت چې زما کم لوستونکي دي نو هغوی خو په یوه کې بختور دي چې د مشرانو نه به معلومه کړي. خو د دوی نه وروست دا وخت چې زما کم لوستونکي دي نو هغوی خو په دې هکله بختور دي چې د مشرانو نه به دا خبره معلومه کړي چې جغ یا جغونډې څه شی دي. خو د دې نه وروستو چې کومه برګر فیملي را روانه ده نو د هغوی په زمانه کې به دې مشرانو هم خبرې اغوستلې وي، نو چې هغوی خواران به څه کوي. ځکه چې دا نومونه د افغانانو خبره تر اوسه پورې چې په خپلو کتابونو کې په کتابي شکل کې پښتنو ته نه دي پرېښې، یعنې دا یې نه دي راوړاندې کړی. خو زه دا به ووایم چې د راتلونکو دغه برګر فیملي دی الله عمل شي. نو د باد متعلق به دا خبره تاسو ټولو ته معلومه وي چې باد کله لګي او کله نه لګي، کله تیز چلیږي او کله سلو. باد چې کله نه لګي او د اوړي موسم وي او د پاکستان په شان وطن وي او د بجلی لوډ شیډینګ هم وي نو بیا خلک د ګرمۍ نه په خوله پوکي وهي او یا ځان ته په خپلو لاسونو باندې خپلې لمنې وهي. پوکي هم باد وي چې مونږ خلک یې اکثر یا په ګرمۍ کې او یا د اور د بلولو په موقع یې د اور د تیزولو دپاره وهو. دغسې د لمنو وهلو سره هم مصنوعي باد پیدا کیږي چې د بنده سات په تیریږي. ما د دې مضمون یعنی د دې لیک په سر کې د ګرامر د عالمانو په حواله باندې خبره کړې وه، خو دا رانه هېر شوي و چې باد واحد دی، یعنی دا باد لفظ چې دی نو دا واحد دی. لکه تاسو به اورېدلي وي چې باد راغی باد لاړه وغیره، خو یو بل باد هم شته چې هغه جمع دی. اکثر خلک داسې وایي په خپو مې باد دی، په ملا مې باد دی، یا ترې باد لاړه د خپو نه مې، او چا دا نه دی ویلی چې په خپو مې باد دی یا په ملا مې باد دی، یا د دې خپو او د ملا نه مې باد لاړه ختم شو. نو د خلکو د دې وینا نه ثابتېږي چې یو باد واحد او بل جمع دی، او په دې به هغه خلک پوهیږي چې په چا دا باد وي او یا پې راځي چې دغه باد د کومو ګیسونو نه جوړ دی. خو دومره اندازه لګېدی شي، دومره اندازه چې د ښو ګیسونو نه جوړ نه دی. ګینې بیا به ترنه خلکو دومره شکایت نه کوه، او هر اتوار به بیا په بو باباله نه تلله. د هرې ښځې او هر سړي وینا ده چې د بادو علاج صرف زیارتونه او دم درود دی. په داروګانو د بادو د مریض ښېګړه نه کېږي. زیارتونو له تلل هم په مقررو ورځو کېږي، یعنې د پیر بابا زیارت له اکثر چې دی نو ځینې ښځې او سړي د اتوار په ورځ ځي او د هغه ځای مالګه د ځان سره راوړي. او دا مې هم تر غوږو شوي دي چې د پبو بابا د مالګې هم لکه د دارو درملو پریز وي. که چېرې د بادو مریض بې پالي
یعنی بدپریزي وکړي، نو بیا باد په دغه مالګه هم نه کنټرول کېږي، نه ښه کېږي او سره د بادو ګور ته په کډه لاړ شي. دغسې په بعضې علاقو کې ځینې زیارتونه شته دي او زمونږ خلکو د مختلفو بیمارو دپاره خاص کړي دي. بلکې دا ویلی شو چې هر یو سپیشلیست دی، څوک د سرې مخې، څوک د تودې سړې او څوک د بادو، څوک د ننکو، څوک د نیمسیري او څوک پکې د بد نظر، څوک پکې د زیړي او کېدی شي چې د ایډز او کینسر سپیشلیست پکې هم په نن سبا کې چېرته را پیدا شي او یا پیدا شوی وي خو زما غوندې کم علم سړي په علم کې نه وي، زما تر غوږو خبره نه وي را رسېدلې، زه ترې نه یم خبر شوی. ها که چېرته تاسو ته پته لګېدلې وي چې یاره په دغه زیارتونو کې داسې څوک سپیشلیست پیدا شوي وي نو احسانمن به یم، ما هم لږ په غوږ ووهئ. د زیارتونو باباګانو نه علاوه په یو نیم کلي کې داسې پیران هم وي چې هغوی د بادو دمونه اچوي او خلک پې لکه د یوټیلیټي سټورونو رامات دي. که د چا ښېګړه کېږي او که نه کېږي خو د هغوی روزګار جوړ وي، بازار یې تود کړی وي. په دغه دمونو دعاګانو ډېر څه پیدا کوي او زما په خیال ښه په مزو کې وي. اندازه لګولی شم چې د ګرانۍ په دې دور کې د دې کاروبار نه بل ښه کسب او روزګار نشته دی. یو خو هسې هم زمونږ په ملک کې بېروزګاري ده او پنج یې پکې داسې ورخښې کړي دي چې اندازه یې نشي لګولی او په اوړه ګټل دومره ګران شوي دي لکه د ګیس میټر لګول. د بادو د مریضانو د غاړې دی وي، هغوی وایي چې دا باد په بدن کې ګرځي، کله په یو اندام وي او کله په بل اندام، یعنی کله یو ځای دردونه کوي او کله بل ځای. او مونږ داسې ویلو چې دا مرض نقل مکاني هم کوي، یعنی د یو ځای نه بل ځای ته کډه هم کوي خو زوړ مسکن نه هېروي، کله کله ورته بیا هم پیښه کوي، که ډېرو ګرځي خو دغه زوړ مسکن ته بیا راځي. د دې حقیقت څه دی؟ دا زما په شان د کم علمه خلکو موضوع نه ده، دا به ډاکټران او حکیمانو ته علم وي چې دا پر اختیار بد دي او که نه د دې مرض نوم هسې خلکو باد ایښی دی. به هر حال د بادو مریضان پوه شه او دمګري او زیارتونه او باباګان پوه شه. ما خو خبره د باد کوله او چونکې دا هم بد دي ځکه مې ذکر وکړ. پښتانه څنګه چې لکه ډېر څیزونه د زیارتونو او د باباګانو نه غواړي نو دغسې باد هم د بادرو د میاشتې نه غواړي. دغسې د هغې وجه دا ده چې په بادرو کې باد ډېر نه لګي او سخته ګرمي وي او که څوک یې نه مني نو د مشرانو نه دې وپوښته چې بادرو باد را پرېږده په میرو. د دې خبرې څه مطلب دی؟ دا خبره اوس هم کېږي او مخکې به هم کېده چې بادرو باد را پرېږده په میرو، خو د نوې دور خلک ترنه نه دي خبره نو هغوی د مشرانو نه وپوښتي. او بل چا ویل چې د پښتنو سینه په سینه راغلي او په شلمه صدۍ کې یو لیکونکی په خپل کتاب کې دغه روایات خوندي کړي دي چې پخوا د رانیکوټ یوه راڼۍ وه. یوه ورځ هغه ناسته وه چې قبلې طرف ته یې ګرد غبار ولیده، نو تپوس یې وکړه، پوښتنه یې وکړه د خپلو ماتحتانو نه چې داسې شي دی او ولې دي؟ ماتحتو ورته وویله چې دا د اشنغر خلک واڼې الوزوي. نو هغې داسې وکړل چې د اشنغر خلکو ته یې پیغام ولیږه او ورته یې وویل چې دا باد په ما راخرڅ کړئ. د اشنغر خلکو سوچ وکړه چې باد څه زموږ د پلار میراث دی او هسې هم دا یې څه ذخیره کولی خو نه شي او نه یې په بل طرف اړولی شي. نو د ځان سره یو بل ته وګوڼېدل په خپلو کې چې ښه د عقل نه خلاصه ده. سمدستي یې ورسره خبره ومنله او باد یې پې خرڅ کړ. خو راوي دغه خبره په دغه روایاتو کې په خپل کتاب کې نه ده را نقل کړې چې دغه باد یې په دغه وخت په څومره پیسو خرڅ کړه. خو به هر حال په دې خبره باندې ټول راویان یوه خوله او یوه ډبلې دي چې هغوی باد چې دی نو په راڼۍ خرڅ کړ او په زړه کې یې وویلو چې ماره مو ووهله. خو چې لږه موده تېره شوه او د غنمو او د لونه او غوبلې وشوې، یعنی چې دونه وخت تېر شو چې بیا د غنمو د لونو سیزن راغی لکه نن سبا چې دی او غوبلې وشوې، نو د اشنغر خلکو واڼې تیارې کړلې، نو د راڼۍ سواره او پیاده راغلله لکه څنګه چې د امریکې سواره او پیاده په څه ناڅه بهانه زموږ ملک ته راځي.
نو چې کم زمیدار به واڼې الوزولې نو هغې به منې کول چې زمونږ په باد به یې نه الوزوې، دا خو زمونږ باد دی. خلک هګ حیران وو، باد یې خرڅ کړی و. او پښتانه دا هم وایي چې تو کلې لاړې خولې له بیرته نه راځي. خو د هغه زمانې خلک ښه وو، منکر نه شو چې مونږ باد نه دی خرڅ کړی. صرف دومره یې ورته وویله چې بیا به مونږ واڼو سره څه کوو. ترانې سورو ورته وویله که مونږ له د دې بیه راکوې، مزدوري قیمت راکوې، نو مونږ بیا د خیر دی په مزدورۍ درکو لږ وخت لپاره، بیا الوزولی شي. او دغه ځای د هغې بس د هغې خپلو کې د یو بل سره په دې خبره سودا وشوه. خو دلته راوي دا روایت نه دی راوړی چې ګینټه په څو وه، په څو پیسو ګینټې ورسره خبره وکړه چې هغې واڼې الوزول په پیسو شروع کړله. نو سترګې یې وغړېدې چې دا مو څه د عقل کار کړی دی. خو بیا وخت تیر و او لکه د مچ یې منګولې مو وروړلې. د هغه زمانې نه دا متل جوړ شو چې چېرته یو زورور به د یو څیز بندول وغوښتله نو دوی به ویله چې څه د راني کوټ راڼی یې، او د راني کوټ راڼی خو نه چې دا شنه غرواڼې بندوي. دا خو هسې په خوروا کې تیکه راغله، که د چا خوښه شوه نو ودې خوري، او که نه یې خوښه نو واپس دې راوغورځوي چېرته سپی یا پیشوبه یې وخوري. هسې سوچ کومه که چېرته په هغه وخت کې خلکو دومره ساینس زده کړی وي لکه نن سبا چې څومره دی، نو د راني کوټ راڼۍ ته به پاتې نه راتلله، او لکه زمونږ به یې غنم او وربشې په ترېشلو باندې وهلې. پیسې خو په دواړو حالتونو کې لګي، خو دا وه چې راڼۍ به تې په چالاکۍ مال نه وړه. لکه د پخوا راسې داسې اورو چې د بادو اس هم وي. ما خو پخپله لیدلې نه دی، خو د مشرانو د خولې نه مې دا خبره اورېدلې ده چې د مغروره او متکبره بنده دپاره دا خبره استعمالیږي چې هسې د بادو پاسور دی. د پخوانۍ غټو لویو خلکو یعنې د مالداره او طاقتمنو خلکو به چې دی به پاسونو باندې سورلی کولی، چې چېرته بتلل راتلل نو پاسونو باندې بتلله. او وسې ناسې هم الله تعالی د دې دپاره پیدا کړي دي. خو نن سبا چې کوم مالداره خلک دي نو هغوی د بادو پاسونو نه ګرځي، بلکې هغوی د بادو په ګاډو کې ګرځي. تاسو به وایئ چې د بادو ګاډي څنګه دي. که مشاهده مو کړې وي که نه، نو ګاډي ټول په پایو چلیږي او د ټولو ګاډو په پایو کې باد وي، او چې د کم ګاډي د پایې نه باد وځي نو هغې ته بیا پنچر وایي. نو د هغې نه پس یې بیا مصریانو له بوځي او ټیک کوي او باد پکې اچوي. هسې هم دا د ګاډو مالکان سویمه په سویمه د خپلو ګاډو باد ګوري چې کم شوي خو نه دي. دغسې په سایکل او موټر سایکل کې هم باد استعمالیږي او د سورلۍ کار ته اخیستلی شي. باد چې په ټوپ کې واچولی شي نو هغې سره هغه ټوپ وپړسېږي، او دا د بادو خاصیت دی. ځکه خو د ساینس استادان او ماهران دا وایي چې باد یا هوا دا ځای نیسي او یا ځای ګیروي. ځینې خلک به تاسو لیدلی وي چې هغوی د بیمارۍ له وجې پړسېدلي وي. نو د داسې خلکو متعلق پښتانه وایي چې بادو پړسول د سړی مضبوطه او پهلوان نه دی. دغسې که تاسو ماشومانو ته کتلی وي نو دوی پوکڼۍ پړسوي، لکه غبارې ورته هم وایي، او چې اویه پړسوي نو د هغې نه پس یې بیا ماتوي هم د لوبو نه پسه. ماشومان د دغه کوپڼو او غبارو پړسول په خولې کوي، خو ځینې داسې مشینان هم شته دي چې د هغې په ذریعه باندې دغه غبارې یعنې لکه دغه کوپڼۍ پړسېږي. او په هغې کې بیا د ځینې غبارو مثال داسې وي چې هغه په بره خیجي لکه د باډي وي، په هغې کې هایدروجن ګیس اچولی شوي وي چې هغه د بره خطو طاقت په خپل ځان کې لري. پخوا به په ګرمۍ کې خلکو به بوزي ځان ته وهله او د هغې به بوزو په باد به یې ګزاره کوله. خو چې ورو ورو یې ترقي وکړله نو د بجلۍ په زور چلیدونکې پکې جوړ شو چې تیز باد کوي او په اوړي کې ورته خلک پراته وي، په اوږدو خپو خوبونه کوي او د ماشو مچانو نه هم په امن وي. دې په کور ته زاړه مشران چې دی نو باد پکې وایي. خوشحال خان بابا د الله تعالی سره زما د نیکه وبخي، هغه یوه ورځ باد ته دا خواست کړی و چې د سبا باد د ګذر په چمن بیا کا، د سبا باد د ګذر په چمن بیا کا، په چمن کې رنګارنګ ګلونه واکا. اوس چې باد د هغه خبره منلې و که نه، خو د دې شعر نه دا پته لګي چې د باد په ذریعه ګلونه تازه کېږي
او سپړدلي کېږي. او لکه څنګه چې پرې اونې بوټي او ګلونه تازه کېږي نو داسې انسان هم تازه کوي او انسان پې هم خوشحالېږي، خو په سپرلي کې او یا د اوړي په موسم کې. او هم دا یو ډېره عجیبه خبره ده چې بیا چې کله ژمي شي نو د دغه آسماني باد نه په بړستنو کمبلو څادرونو کې ځان پټوي، او چې لږ هم څوک د کمرې دروازه لرې کوي نو دی ورته په غوسه کې آواز ورکوي، بند که مړه ډېره زیاته یخني ده، یخ باد لګي. ته ګورې نه باد له دې نه علاوه نور هم ډېر کارونه کوي. لکه سید رسول رسا باد ته ویلي و چې د یرو سلې مې وران نه کړې رو تېر شه، د یرو سلې مې وران نه کړې رو تېر شه، باده زه هم د اشنا د عشق یادګار یم. د هغه د خولې نه څوک خبر شوي خو نه وو، خو احمد خان استاد دی الله وبخي، هغه الله تعالی ډېره لویه غړی ورکړې وه، او د هغه د خولې نه تې په لږې ورځې کې لوی او واړه ټول خبر شو. د رسا صاحب په شان ډېرو شاعرانو باد په خپلو شعرونو کې یاد کړی دی، او که د ټولو خبره کومه نو خبره به رانه اوږده شي، خو یو شاعر به ضرور یاد کما چې هغه په خپله یوه ورځ باد شوی و او ښه په چغه یې دا ویلي و چې باد شومه د عشق د ګړنګونو په سرونو، خاطره پرې دې یادوي، باد شومه د عشق د ګړنګونو په سرونو، پرېوتم د لرو وطنونو په سرونو. باد چې دی نو دا زیاتره د الوزولو کار کوي، ځکه خو چې زمونږ په وطن کې باد چې دی نو دا زیاتره د الوزولو کار کوي، چې زمونږ په وطن کې په خلک ګوډی چې ځینې خلک ورته پتنګ او څوک ورته کانکوپ وایي، څوک ورته باډیوه او څوک ورته بادیوه وایي، دغه الوزوي او د یو بل سره یې جنګوي. بیا ځینې ماشومان چې په کوټو باندې دغه بادیوې الوزوي نو په بې خیالۍ کې هغوی د دغه بادیو سره هم په خپله په هوا شي او د کوټې نه سیده ځمکې ته راوغورځېږي. د باد متعلق چې زما سره کومه ماته ګوډه صدر غریبي وه نو هغه مې وړاندې کړه، خو که په دې کې چېرته په یو قسم باد خبره نه وي شوې نو لوستونکي د خاطر نه درنوي او ما دې هم نه ګرموي. بنده ډېره جزه دی او مشران وایي چې بنده له هیره شته، نو زما دا اقدام دې هم په هیره حساب کړي او دې خبرې له د نور باد نه ورکوي. اخره کې به یوه ټپه وکړمه چې یار مې په سرو غرمو کې لو کړي، یار مې په سرو غرمو کې لو کړي، خدایا ما باد کړي چې خولې یې وچومه. قدرمنو بالکل دغه د مشتاق مجروح یوسفزي صاحب د هغوی د تکل د کتاب یو تکل و چې د هغې نوم و باد، او تاسو به اورېدلي وي، تاسو په دې کې ډېرې د کار خبرې مخې له راغلي وي. څه خبرې خو داسې دي چې هغه زموږ د معاشرې نه وتو والی دي انشاءالله چې ووتې دي، دغه کم د زیارتونو خبره چې وه چې خلک کو به چې دنو د بادو دپاره یا د نورو بیمارو دپاره، اوس هم دا خبرې چېرته شته، خو په ډېرو هغه علاقو کې شته چې په کومو علاقو کې خلک د تعلیم د زیور نه محرومه دي، او ډېر خلک زما په خیال چې ډېرو خلکو ته د الله په فضل سره د علم د پوهې او د تعلیم رڼا راورسېدله، خو ډېرې د کار خبرې هغه چې د نو په دغه خپل تکل کې کړې وي. او د باد په حواله باندې تاسو یقین وکړئ ډېره خوندوره شاعري هم شوې ده. دا ډېر مشهور غزل دی چې د سید رسول رسا دی وي چې د یرو سلې مې وران نه کې رو تېر شه، باده زه هم د اشنا د عشق یادګار یم. یا دغسې نورې هم په دې حواله باندې د حمزه بابا یو شعر ماته را یادېږي چې بیا د محبت بادونه راوله، بیرته مې د ژوند نبضونه راوله. او یو فوکلوري سندره، یو ولسي سندره چې د سحر باده ته راغلې څه چې لیونی دې کړه را یاده. او ځینې شاعرانو دغه باد چې دی نو دغه د نسیم په شکل کې دا دی په خپل تکل کې نه دی راغستی، خو زما په خپل ذهن کې چې کومې خبرې راځي دی د نسیم په شکل کې. اکثر نعتخوانان هم زیات دا وایي چې نسیم او سلام مې اوسه یا ما به د ځان سره بوځي چې کله ته روزې ته ځي. نو دا باد چې دی نو دا خلک وایي چې دا باد د جنت نه راځي، دا سحر په داسې ټیم کې راځي چې دا نور نه وي راختلی، د نور د خطو او د دې رڼا خورېدو ترمنځ دا رڼا چې خوره شي او دا نور تر کومې پورې نه وي راختلی، دا رڼا په دغه دوران کې چې دی نو دغه هوا لګي او خلک وایي چې دا د جنت نه راځي دا هوا.
نو دا هم د باد یو قسم دی. ډېر ښکلی ډېر په ډېر تفصیلا هغې چې دی نو ذکر کړی دی او انشاءالله دا به در سره تاسو اورېدلي وي، خوښ کړي به مو وي، خو خاطر به رانه په دې نه درنوي ځکه چې کله کله مجبورۍ راځي او ما چې د ناول کومه برخه ستاسو دپاره ساتلې ده انشاءالله هغه به تاسو سره زه په روان کې شریکوم. د ناول اخرنۍ برخه نوې ناول مې هم راوړی دی انشاءالله، هغه هم ډېر ښایسته ناول دی، خو چې دا سر ته ورسو بیا به د هغې نه پس بل ناول شروع کړو. زه کوشش کوم چې زما سره د ټلیفون په لیکه دا وخت کم ملګري راځي زه به نن د ملګرو سره لږې خبرې وکړم چې موږ سره څوک راځي. زموږ د ټلیفون شمېره زه ملګرو ته ور یادوم. موږ تقریبا چې یو 15-16 منټه خبرې د ملګرو سره کولی شو. زموږ د ټلیفون شمېره ده 52 54 143 او 091. دا زمونږ د پېښور سیمه ییز کوډ دی. نو زه ګورم چې زما سره به اولني ملګري څوک راځي او د چېرته نه به. السلام علیکم. هلو السلام علیکم جی. وعلیکم سلام جی څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ زه د جمرود نه خبرې کوم، شوکت علي اظهار. د جمرود نه شوکت عزیز؟ شوکت علي اظهار. ښه شوکت علي اظهار وروره په پروګرام کې په خیر علي درته وایم. خیر اوسې الله دې مل شه شهید علي وروره وریالو سره پراته یو او پهله ځل مې د سره په موبایل باندې ریډیو واورېد او ډېر ښکلی پروګرام دی. ښه جي او د ستاینې وړ دی. تکل دې را سره واورېدو ډېر خوند وکړلو. ما خو په پهله ځل هغه نه شي چې ریډوان ختم شوي وي، په پهله ځل مې په موبایل کې دا ریډیو واورېدو تاسو دا پروګرام او دا راته شهید علي صاحب دی او دا زه هره شپه رااورم. نو نظر چوټي وه نو ما هم ورسره واورېدو، ډېر خوند مې ترېنه واخیستو. هغه خبره چې باد په چپو یا د هوا په چپو باندې راوالوتو مونږ خاطره پرېږدی هم پکې یاد خوشحال خان بابا غوندې غټې هستې پکې یادې کړې او د مشرانو خبره دې وکړله چې د چا د زړه زور وي نو خپلو مشرانو سره کینې او پوښتنه یې ترې وکړي. او یو بله به درته ووایم د هغه د دې تکل سره ریلیټډ هغه دا چې دا وخت تاسو زموږ د اواز کم اورئ نو دا هم د باد په چپو تاسو اورئ. بلکل باد په چپو نو دا هوا یې ډېر ښکلی هغه باد یې ډېر ښکلی هغه وکړلو خو لکه څنګه د تکل په دغه کې دا ډېرې فایدهمنې او درنې خبرې وې. نو ما هم دغه وریارو ته وویل چې یارې جګ و جګنډی او دغه رنګې بادو په ذریعه ته په پړمانو په هغه خبرې وکړلې. مونږ دې و اکثر نو ویل وی چې بچی ما په د خوب باندې باد دي او نو بیا مونږ هلته غله د شیخ فولاد بابا له نظیر بستان بابا له دغو ځایونو له بوتلانو ټول مشران مې مخې ته ودرېدل. نو بیا ما دغته وویل ما چې بچی وریارو ته مې بد بیا یوه خپله کیسه ته کام یې ویم دي ووایه بلکل. دغته مې ویل ما چې یوه کیسه ما مخکې لیکلې وه چې د دنیا بازار کې ورک پې نه شم چې د دنیا بازار کې ورک پې نه شم لکه ماشوم د مشر ګوته نیسم او هېڅ په ښو باندې پوه نه شوم هېڅ په ښو باندې پوه نه شوم په داسې ژوند پورې زړه څه نیسم. ډېر ښه دی بلکل. نو دا کتاب مې ورته وویل بیا مې ورته مشرانو باره کې دا خبره وکړله چې مشرانو ته بچی ما ورته لکه عمر تیز دی هسې ووایي موږ مشرانو کې راځو. نو دغته مې وویل چې دا پروګرام په ما ډېر ښه ولګېد او مشران پکې رایاد شول او ډېرې ښکلې خبرې شهید علي صاحب وکړلې. نو دا پروګرام مې بلکل ستاینې وړ دی او زه یې بلکل داسې هغه کړلم چې هغه خبره چې فین وته که څه وته چې زه هر وخت دا پروګرام تخکیر اورم. د چې دا نور کله خو کیسه وي یا افسانه څه خبرې را سره وکړلې خو نن داسې مجید صاحب دا تکل راوړی نو ما زه چې وایو نو ډېر ښکلی خوند یې وکړو ډېر خوند هم پرې واورېدو. ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه قدرمن شي. مننه جي الله پامان. قدرمنو زه کوشش کوم چې د ځان سره نور ملګري هم یو څو ملګري د ځان سره اخلم. دغه زموږ سره شوکت علي اظهار بل څوک ګورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علي درته په پروګرام کې ډېره مهرباني کیسه مېلمانه باندې به لنډه خبره وکړم. مېلمانه خو مې نن نه وې که نه یار نه خیر ترتیب لږ ما را روان کړی مې چې لنډ یو څو خبرې صحیح ده وکړه. محترم شهید علي شاهد صاحب مجبوري شي ګینې
مجبوري چې ګنې زه بس یم او زما خبرې بس خو له لو په تو خبرې وینو وکړه خو دا ښکاره خبرې بیان شوي دي دا ورته کیسه اوسه هغوی ټول ته پته ده هغې شتم تېر نه یو دا چې دې کیسه کې د کلو حالات د کلو ژوند تو طریقې او کارونه دا ښکاره په ډاګه بیان شوي دي یا لیکلی شوي بله دا لکه د ځمکو د پټو تنازي لانجې دا خو په تېر وختونو کې کېدي خاص کر په کلو کې ځینې پخوا ته اوس هم شته کلو کې اوس هم شته او بعضې کلو کې داسې قسم واقعیات لکه دا د ځمکو تنازي او په ځمکو باندې جګړې کېږي او داسې قسم واقعیات رامخې کېږي پولیس پکې کېږي او پولیس والا سره لکه پولیس والا سره هېڅ غم نه وي پولیس والا سره هېڅ غم نه وي خو چې کله پکې مړي وشوي نو بیا ورسره غم پیدا شي لږ ډېر ته به ډېر اندېښمني دا خبره وه مننه مهرباني کور دې ودان دا زموږ سره د سپید څنګ نه پر حد دی بس دې موږ سره راځي او داسې اچانک غونته راشي موږ هم ویری داسې اچانک سلام ورواچي بیا مننه ورته وایم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي جی زه رحیم خبرې کوم د طه غلام نه په پروګرام کې په خیر علي درته وایم دا پروګرام خو ډېره مزه وکړه ډېر خوند مې واخیست نور کله اورې که صرف نن دې واورېده زه خو ستا ناول نه اورم خو دې ځل خو اجازه نه کړې دا دې دغه ډېره مزه وکړه زه بل او نه را روان کې به انشاءالله هغه شریکو صحیح ډېره مزه وکړه ډېر خوند مې پرې واخیست ځوانه پوه ښه جي ښه زه ښه خبره ده بس چې زه کوم ستاسو دپاره راوړم د دې پروګرام دپاره چې زه څه هم راوړم نو زه هم چېرې تاسو ته خوند واخلئ تاسو ته څه زده کړه وکړئ ډېره مننه چې ستاسو خوښېږي دومره مزه خوند مې واخیسته پوه شي په حساب مې ډېر زبردست خوند او مزه وکړه له ځوانه پوه شي مننه کور دې ودان مهرباني قدرمنو بالکل دغه پکه غلام نه و زموږ سره بل ملګري ګورو 52 54 143 السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام شاید صاحب ښه الحمدلله څوک خبرې کوي جی یونس خبرې کوم د جمرود نه یونس د جمرود کې د کوم ځای نه د جمرود کې خاص کر د جم نه تختبیک سره ښه پروګرام کې په خیر علي درته وایم رسول الله خوشحاله که پروګرام خو مونږ اورو ښه پروګرام کې څه خوښېږي ډېر خو ناول لکه یعنې بله خبره جمعې پورې د کډي پروګرام وي جی د جمعې پورې کوم ستا پروګرامونه وي هغه ریکارډېږي مخکیني دي که نه مخکیني نه دي لایو پروګرامونه دي یار اوس لکه روانه جمعه تېر شو او لایو پروګرامونه دي ښه صحیح ده صحیح ټیک شو نور څه وی نه مهرباني مننه ډېره مننه ورته وایم یونس چې راځئ نو کم از کم څه د کار خبره څه پوښتنه څه په څه حوالې سره خبره یا که څه شعر وایي نو بالکل څه شعر وایي نو هم درنه اورم او د پروګرام د حوالې سره څه نه بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی خوردن صاحب ښه الحمدلله څوک خبر کوي جی زه یونیورسټي پېښور یونیورسټي نه او زه د بینا خبرې کوم د پېښور یونیورسټي نه څوک بینا په پروګرام کې په خیر علي درته وایم جی خورجاني او بس نننی پروګرام هم ډېر ښکلی دی ښه جی او ناول به ستاسو خبر د ټول انتظار دی او دا هم د ناول پته ورشو او ستاسو خبره چې د مشران نشته چې څوک دې تپوس کړي ما مشر دی اوس رومانیا کې دی میډیکل دپاره تللی نو هغه ته چې زه خبرې کوم نو هغوی چې ماما چې تاسو ماته پرې خبرو کړئ مشرانو دا متلو کې زما په دې زړه ولیکلي شي نو زه ته هم دا زموږ نیا نیکونه مور پلار موږ ته کړي دي همغه هغه یاد دی که نه بالکل دا ستاسو ډېره اعلی ظرفي ده چې تاسو خپلو بچو ته د خپلو تیرو مشرانو چې کوم څه تاسو ته یاد دي چې تاسو هغې ته منتقل کوئ که دا نه منتقل کوئ او هغې هم دې جدت سره پرېښود نو دا خو به زده کړې خو هغه به ورک شي یو کې ناست دی او هغه ما ته وایي چې
ماما ډېر ښکلې د پښتنو خبرې کوي کنه دا متلونه خبرې خو خیر زمونږ دغه ګډې وډې دي پښتانه یو خو متلونه صحیح ده دا ډېر خوند کوي او دا زده کوي دا خپلو کشرانو ته بالکل ور زده کوي چې څه هم درته ځکه چې دا امانت دی دا مونږ دا ژبه چې ده که نه دا زمونږ د مور ژبه ده او دا مونږ ته د دې کې چې کوم لفظونه دي دا زمونږ سره امانت دی پکار دی چې مونږ یې پرېږدو خپلو راتلونکو ته زمونږ خپل قوم د سړي طرف نه یوسفزي او د خپل پلار طرف نه محمدزي یو ښه جي زما داسې هلکه مشران دغه دي چې هغوی به وي چې ګورې تاسو به نه کمره وایې کوټه به وایې صحیح دا خبرې به یې تاسو کړي چې پښتو په وخت کې به پښتو وایې که تاسو سبقونه هم وایې کالجونه کې هم تاسو یې خو هلته به خپلې خبرې کوې خپل کلي کې به خپلې خبرې کوې موږ ته دا عقل هغوی ښوولې دی ډېر ښه لکه مثال مې دله صرف د یو کوټې درکړو ټیک خبره داسې راته ډېرې خبرې ښوولې دي نو زما هماغه جي زما هماغه لهجه ده ډېر زبردست څوک د انګریزي دغه راشي خپله ژبه که زه خبرې کوم په د اردو وي خپله کې پښتو وي بس څه چې پښتو ساده باده ډېر ښه دی ښه خبره ده او ګوره نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده جي دغه خبره ده چې تاسو د نباتین صاحب شو تاسو شوینه الله م لره نو ښکلي پروګرامونه ښکلي ژبې هم دي پښتنو ډېره مننه او دا ووایه ناول را سره اورې که نه جي ناول را سره اورې که نه د ناول برخه را سره اورې زه یو قسم هم نه دی قضا کړی صحیح او بس ماښام مونځ وکړم او بس راشم بېغمه کښېنه مرسته په ځای پرېږدم ښه جي او نن هم ناست وم خو بس تاسو پکې دا بل په دغه وکړنه بس دا هم ډېر ښکلی صحیح الله تعالی د عزت ژوند ډېر درکړه او نور حکیم صاحب ته نن سلام کوم نور حکیم صاحب ناست دی ستاسو سلام یې واورېد وعلیکم سلام وختي مې ورسره خبرې شوي دي جګړه مې ورسره کړې ښه بس د نور حکیم صاحب او ستاسو د جګړې چې دي که نه دا د خوند جګړې دي د دې نه مونږ هم چې یو نو خاندو ورته پروګرام لا نه راځي مونږ بس انتظار بیا را نه شي ټیک مننه خوشحاله شئ ډېره مهرباني قدرمنو بالکل دا و زمونږ سره د پېښور یونیورسټۍ نه زمونږ یوه خور بینه ډېرې د کار خبرې یې وکړې او دا په کار هم دی چې خلک خپلو کشرانو ته السلام علیکم وعلیکم السلام جی په خیر علي به درته فضل خبرې کوم فضل خبرې کوې د کوم ځای نه خبرې کوې قربان پېښور نه فضل د پېښور نه پېښور کې د کوم ځای نه خبرې کوې سپینې وړی نه ښه صحیح دا راته ووایه پروګرام دې واورېد را سره ومې ښه پروګرام کې دې څه خوښ شو زه هم پکې خوښه شو تاسو دا نظمونه دغه مو وویل بعد دغه باره کې دا خبره د تکل صحیح ټیک ده نو څه ویل غواړي بس دا بس رنګ مې ادا کړم حاضري دې را سره لګوله حاضري دې را سره ولګېده ډېره مننه نوم دې راته بیا واخله یو پیره فضل ټیک شو فضل ډېره مننه ښه کور ودانۍ درته وایم قدرمنو ځان سره اخلم یو دوه درې ملګري د ځان سره اخلم 52 السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مازلی ته په پروګرام کې په خیر علي وایم شاید لاله ته په خیر علي سره مو چې زه غلطونه مې جوړ کړی دي کنه جی اول د نه بخنه غواړم ولې یار خیر شه بخنه زنه زګه غواړم چې دینه مخکې تا ته ما ټلیفون کړو او ثانوي کتاب راځي تعالی ما مبارکي نه ودر کړی خیر د کتاب خو بس تا خو څخه زه دغه بزت تاسو ما تاسو ټول ته مبارکي ویلې ده هغه ما تاسو ته پر لیکل دي تاسو ته مبارک شي خیر دې د کتاب بیا مبارک شه ډېر مننه کلم ډېر برکت شه ډېر مننه الله دې خوشاله کا قدرمن شي دې چم کې لکه تاخ ول نگار باخر سوق وي دې چم کې لکه تاخ ول نگار باخر سوق وي زما سندمین ګناګار باخر سوق وي آی په غټو ګوري غږ د حق کولې نشي په غټو ګوري غږ د حق کولې نشي شوکین لکه منصور غوندې د دار په اخر سوق وي آی هر چا په جبین د داغ نه حال جوړوي غواړي
د هر چا په جبین د داغ نه خال جوړول غواړي د ځلګي ستا په شنوزګار د اخر څوک وي هر چا ته د خپل ځان غیر دا ټول ښکاري بې لارې هر چا ته د خپل ځان غیر دا ټول ښکاري بې لارې پوهېږم نه دې لارو کې په لار به اخر څوک وي او خبرو کې یو بل نه مخکې کېږو د بل نورو خبرو کې یو بل نه مخکې کېږو د بل نورو گفتار کې میړنې د کردار به اخر څوک وي ډېر ښکلی دی ډېر زبردست او هر څوک د خپل مسلک خبرې غواړي هر څوک د خپل طبع د مسلک خبرې غواړي پوره دلته هر چا د معیار د اخر څوک وي پوره دلته د هر چا د معیار به اخر څوک وي ډېر ښه دی او محبه لکه ته چې د هر چا په غم جړېږي محبه لکه ته چې په هر چا په غم جړېږي سدي ته خپل احساس په سرنګار به اخر څوک وي ډېر ښکلی دی ډېر شاید الله دې من کې برکت واچو او یو ګنټه د انشاءالله زموږ کې ښه ګزاره کېږي ښه ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه قدرمن شي په امان کامیاب اوسې ډېره مننه مهرباني دا زموږ سره مازلي د بډبېرې نه چې خپل غږ یې را سره شریک انتخاب کلام یې را سره شریک د کتاب مبارکي وي مننه مې بل ملګری ګورم السلام علیکم وعلیکم السلام جی غږ بل لګ راوچتوي جی شکر الحمدلله څوک خبر کوي جی ستاسو आवाज ډېر په مزه دی ښه جی په پروګرام کې په خیر علي درته وایم دا ویل غواړم چې دا هغه دی دا پښتو زمونږ نه مخکې کېږي نه ترقي کوي د دې څه وجه کېږي پښتو نه مخکې کېږي او نه ترقي کوي نه ترقي کوي صحیح زه د دې جواب در کوم تاسو له ښه تاسو بند کړئ قدرمنو بالکل دغه ملګری ووایي چې پښتو نه ترقي کوي او نه مخکې کېږي د دې څه وجه کېدی شي نو ګران وروره زه به تا ته دا خبره وکړم چې پښتو چې دی هر سړی باندې یو ذمواري ده یعنې په هر کور کې چې کم یو سړی دی هغه د خپل کور ذموار دی که د خپل کور ذمواري پرېښوده د کور ضروریات بل څوک نه پوره کوي په کار دا دی که نه چې کم سړی د پښتو دعوه کوي یو ځان ته پښتون وایي دی د خپل کور د خپل ځان نه شروع کړي لومبې چېرې د دې پښتو په ما څه ذمواري دي پښتو خلکو کې پېژندل د خپل ځان نه شروع کول دي لومبې په خپله پښتو زده کول دي پښتو دا نه چې ګنې صرف د پښتو خبرې د سړی زده کړي پښتو په عملي ژوند کې زده کول پکار دي دا بیا نورو خلکو ته هم خپل اولاد ته منتقل کول دي د دې خبرې تبلیغ بیا په خپل کور کې کول پکار دي په خپل ګاونډ کې کول پکار دي او هر چا ته احساس کېدل پکار دي احساس چې تر کومې پورې مونږ ته نه وي شوی که نه نو تر هغې پورې مونږ هیڅ کار هم نشو کولی د هر کار دپاره احساس ډیر زیات ضروری دی او د احساس نه پس بیا سړی قدم اخلي خو چې تر کومې پورې احساس نه وي شوی دا کوم احساس چې تا سره دی دا کافي دی انشاءالله چې دا نورو ملګرو کې هم پکار دی او پښتو ورکه نه ده ډېرو خلکو کې بیا هم خلک پښتو مني او اوري السلام علیکم وعلیکم السلام شهید علي سلام کوم درته یار انور خان اندر ادم خان ډېره مننه انور خان صاحب په پروګرام کې په خیر علي وایم درته ډېره مننه الله دې قدرمن کا او الله دې دغسې تابیا کې لره چې دا ښکلي هنګونه زمونږ د غوږونو ته رسې مننه مهرباني نن خو دې داسې د باد په لمنو کې ور وغورځولو حقیقت ته خاص کر زه چې په هغه غونډو مو ګرځېدم چې حکم خاطر صاحب پکې ګرځېدم او که نه بالکل باد شومه د عشق د ګړنګونو په سرونو پرې وطن د سري وطنونو په سرونو بالکل دې کې ګورې شهید صاحب تاسو خلک ښه پوهېږئ که نه خو زه د 12 کالو نه وروسته عمر چې زما څومره دی نو ټول په دغه د باد په عشق کې تېر شو او د خاطر صاحب دغه به مې اورېده که تاسو اورېدلی د میر حمزه صاحب او د بل یو و هغه نامرانه لاړه ډېر جابره سړی و رباطي و میر حمزه رفیق شینواری بالکل بغیرم استاد صحیح دا به چې ما د جمپ په د حجرو په دا سیمو کې اورېدو خو حقیقت ته باد وي خو
سحر نسیمه یخه راته وایه چې راوړی دی د یاره فرمان کم دی که نه دا د خسرو استازی دی سحر نسیمه او دا ټول په باد کې شامل دي خو ګورې دا تا چې کمې رابطې دي یاره دا مازلي خبره چار دی ښه وي په دې خبره یې زم خوشحاله کړم چې ستا دا 1 غنټه پروګرام ګورې دا ومنه چې مونږ ته ډېر ډېر څه دی بیا نورالحکیم هم ډېر خوشحاله کړي الله دې خوشحاله لري او سلامونه مې دې قبول کړي بالکل وعلیکم السلام ستاسو سلام اوري ناول نه ګورې د ننني دغه د مال ډېره خوند ځکه راګو چې دا په ځای او ډېر ښکلي ښکلي ځایونه تا وچېړل او دا زما په زړه کې لکه د احمد خان استاد اواز او دغه باد شومه د عشق ګړنګونو او بیا د ایرو سلیم وران نه کې دې کې ګورې ډېر منظر پروت دی دې کې ډېر سفر پروت دی او بل د ایرور ته به ووایم خبره لکه پښتو زمونږ د کورونو نه ووته سوچو کې که نه مور پلار بچي ته څه وایي انکل ته آواز وکړه مامو ته آواز وکړه نو په دې مونږ هم ورسره تندي راواچو موسکي موسکي شو ښکلي نومونه دي بابا کاکا لالا ماما که نه دا مونږ هېر کړه انکل او مامو دا خو نن سبا د ډیډي او ماما او پپا زمانه ده که نه ډیډي او پپا او ماما او ما به مخکې د یارې یقین وکړه چې ما په کور کې ویلو چې خانجي آواز به هم نه کوئ خانجي لکه د یو دغه لفظ دی خو مایدا به هم نه کوئ لاله ووایئ داده ووایئ بابا ووایئ زما یو نوسی دی اوس هم ګورې هغه مور ته نه بابي وایي نه دغه وایي مور ښکلی نوم دی انور خان صاحب زه ډېر په بخښنې سره وایم وخت بالکل 2 منټه وخت پاتې دی پروګرام به راغونډوم او اجازت درنه اخلم ښه هغې ته به انشاءالله را روان پروګرام کې خبرې وکړو ګلونه خو اورېدونکي دي زمونږ پښتو په کور کې راولي او د ځان نه شروع پکار ده ما خو ما ورته وویلو السلام علیکم جی قدرمنو بالکل دغه زمونږ اخرنی ملګری و نور ملګري د ځان سره ناخلو او انور خان لالا هم ښکلې خبرې وکړې نو ما دغه خبره کوله چې پښتو خپل ځان کې به راولو او پښتو ورکه نه ده ځکه چې په دومره په داسې دور کې چې کم د سوشل میډیا دور دی او په دې کې پښتو تاسو وګورئ نو چې پښتو سره کم خلک مینه کوي مونږ وایو چې دا به ورکه شي چې پښتو زمونږ په سکولونو کې نشته زمونږ په کالجونو کې شته خو په بنیاد کې چې زمونږ نشته مونږ سره یره وه چې دا به ورکه شي خو نه زه چې ګورم د سوشل میډیا باندې ګورم زه دې خلکو ته ګورم او پښتو له خلک کومه مینه ورکوي نو زما باور دی چې پښتو په آینده زرګونو کاله کې هم نه روکېږي دا به مضبوطه وي او مضبوطېږي به انشاءالله قدرمنو بالکل نورې خبرې د تاسو سره نشم کولی تر بل پروګرامه پورې ستاسو نه اجازت غواړم هر چېرته چې مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ په لوی الله مو سپارمه ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان